بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، زه ملک طاهر ستاسو د یوټیوب چینل فکر آخرت نه ستاسو په خدمت کې. ملګرو، زمونږ پروګرام په فکر آخرت کې د اسلامی سوالات او جوابات کې نن موږ مولانا ابرار صاحب سره موجود یو. د هغوی نه موږ تپوس کوو چې کوم بنده نه د منځونه قضا شوي وي. دا تپوس مونږ یو بنده کړی دی، نو موږ د هغې وضاحت دپاره مولانا صاحب په خدمت کې راغلي یو چې موږ تر دې وضاحت وشي چې یاره منځونه چا نه قضا شوي وي د کال 2 کالو 3 کالو د هغې بیا څنګه دا منځونه راګرځي. نو راځئ چې مولانا صاحب نه دې باره کې تپوس وکړو. چا تپوس کړی دی د قضا منځونو په باره کې چې یو انسان نه کال 2 کاله منځونه قضا شوي دي، به څنګه قضا منځ راګرځي؟ نو دی به هر یو منځ سره قضا منځ راګرځي. چې د سهار منځ قضا راګرځي نو دا به و چې دا زما هغه اولني منځ دی. د ماسپښین منځ قضا راګرځي چې خدای پاک مانه څومره منځونه قضا شوي د ماسپښین، دا زما د ماسپښین اولني منځ دی. دقه شان د مازدیګر منځ سره، د ماښام منځ سره، د ماسخوتن منځ سره، هر یو منځ سره به اولني منځ یادوي. او وتر به هم قضا راګرځي. د وتر هم قضا ده، لکه منځونه شپږ شو، 5 منځونه شو، یو ورسره وتر شو.